السلام علیکم ملګرو، یو افسوسناک خبر او هغه دا رنګ دی چې مولانا طارق جمیل صاحب هغه د ګاډي په حادثه کې هغه څوک وایي وفات شوی دی او څوک وایي زخمی دی. مکمل حقیقت هغه در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو تاسو ټولو ته یو ریکویست کوم، که تاسو اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړي نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. داسې شوې ده چې د ماسپښین نه دا خبر هغه شیر کیږي په سوشل میډیا باندې. پکې ویل کیږي چې مولانا طارق جمیل صاحب هغه د ټریفیک یو حادثه کې هغه زخمی شوی دی، ډیر زیات شدید زخمی دی او په هغه وجه باندې چې کم دی هسپتال ته منتقل شوی دی. یو تصویر ورسره هم شیر کیږي، تاسو چې کم دی هغه به په سوشل میډیا باندې کتلی هم وي. خو حالانکه مونږ چې کم خبر او کم دغه تاسو سره شیر کوو هغه دا رنګ دی چې د طارق جمیل د کم اکاونټ نه چې کم دی هغه لا څه خبر نه دی راغلی، خو یو کم د هغې یو شاګرد بیان راغلی او هغه وایي چې دا خبر هغه زوړ دی، په دې کې څه حقیقت نشته، یعنی وایي دا یو پخوانی خبر دی. طارق جمیل صاحب یو اکسیډنټ کلی و، دا هغه خبر راخیستی شوی دی، هغه تصویر راخیستی شوی دی او هغه خلک په سوشل میډیا شیر کوي او پکې وایي چې آیا مولانا طارق جمیل صاحب داسې دغه کلی دی. نو تاسو ټولو ته ویم آیا روجه ده داسې دروغ داسې پیک خبر هغه مه شیر کوئ، ځکه طارق جمیل صاحب چې کم دی هغه په صحیح حالاتو سلامت دی او تاسو چې کم دی هغه د دې خبر هغه داسې شیر کوئ. نو تاسو ټولو ته یو ځل بیا وایم چې دا خبر مه شیر کوئ ځکه دروغ دی، په دې کې څه حقیقت هغه نشته. نو کم معلومات چې وو کومه ویډیو چې وه هغه هم تاسو سره شریک کړه، انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.